پینټ او شرټ اچول ګناه ده او که ګناه نه ده؟ جواب دا دی چې څه اصول او ضوابط یادول پکار دي. هغه اصول او ضوابط دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د مسند امام احمد کې راغلی دی او دا په دې مشکات شریف کې هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت، چې څه دې زړه ته کېږي هغه خوره او کمې جامې او کم لباس چې ستا خوښي هغه اغونده. لہذا ټول خوراکونه جایز دي، هغه به حرام چې شریعت ورته حرام ویلي. دویم نمبر دا ټول لباس او ټول جامې اغوستل جایز دي، هغه به ناجایز دي چې شریعت ورته حرام ویلي. پینټ کوټ او پینټ شرټ زمونږ په علم کې نشته دی چې په یو حدیث کې د دې نه منع راغلی ده چې تاسو پینټ ما اچوئ او شرټ ما اچوئ او کمیس واچوئ او پرتوګ واچوئ، داسې قسمه حدیث نشته. لہذا پینټ او شرټ او پینټ کوټ استعمال جایز دی. جایز مطلب مباح دی. مباح څه ته وایي؟ مباح یو امر یو حکم شرعي دی چې د دې په اغوستو کې ثواب نشته او د دې په نه اغوستو کې ګناه نشته. ها موږ چونکې خپل عورت پټ کو په دې باندې نو دا د ثواب کار دی. بیا په لباس کې بنیادی شرطونه دي چې دا یادول پکار دي. هغه دا دی لباس التقوی ذلک خیر قرآن کې چې راځي یو شرط پکې دا دی چې دا لباس به د خپلې دا پردی نه چا نه پټ کړی نه، په دروغ باندې په دوکه باندې په پردو پیسو به نه اخیستی، یو شرط. دویم نمبر دا چې دا لباس به ستا عورت پټوي، ساتر به د ټول عورت د دې لباس په وجه باندې به ستا عورت ښکاره نه وي، دوه شرطه. دریم نمبر دومره نری لباس بنئ چې په دې کې ستا د بدن ښکاري. څلورم نمبر دومره ټیټ بنئ چې په دې کې د سړي عورت جدا جدا ښکاره کیږي. نو که دومره لکه جینس چې ورته ویلی کېږي که نه، دا هم د پینټ او د کوټ یو قسم د شرټ، خو دا دومره جوخ لګېدلي وي چې په دې کې د انسان د عورتونو او دا بدن ښکاري مستقیم، دا حرام دی استعمالول. پاتې شو عام پینټ او عام کوټ استعمالول چې په هغې کې د انسان عورت نه ښکاره کېږي او نارمل په دې کې سړی ښکاره کېږي، دې ته څوک ناجایز نشي ویلی. البته داسې وایو چې نبي علیه صلات وسلام روایتي لباس خوښ کړی دی. نبي علیه صلات وسلام د خپل علاقې لباس خوښ کړی دی چې نبي علیه صلات وسلام ټول عمر لنګ کې وخت تېره کړی دی. پرتوګ نبي علیه السلام نه دی اچولی، اگر چې پرتوګ له چا راوړی هم دی نبي علیه صلات وسلام ستایلی دی چې ډېر زیات پرده پکې ده، خو چونکې د نبي علیه السلام په علاقه کې نه استعمالېدو په دې بنیاد باندې نبي علیه صلات وسلام هغه وانچو او خپل لنګ یې واچو. په دې مشکات شرح دا مرقات وم جل کتاب اللباس د ملا علی قاری الحنفی رحمه الله دغه شرح ده په کتاب اللباس کې. هغه د عمایم او د پټکو په باره کې د مسند الفردوس دیلمی رحمه الله په مسند کې یو حدیث راوړی دی چې العمایم تیجان العرب، دا پټکی چې دی دا د عربو تاج دی، یعنی عربو به دا استعمالو او دې پټکي کې داسې د سنت څه نشته چې په دې کې څه خصوصي ثواب دی. بس دا نبي علیه صلات وسلام په دې وجه باندې استعمالو چې د نبي علیه السلام ثقافت و، یعنی دې ته موږ کلچرل سنت وایو، ثقافتي سنت. نبي علیه صلات وسلام کم حیثیت چې د لنګ دی دغه حیثیت د پټکي دی، د لنګ او د پټکي. بعضې خلک په دې پټکي ډېر زور ورکوي، بعضې مدرسو کې ټول طالبانو پټکي والي، مولیانو پټکي والي. موږ ته هم چېرته لاړ شي مولي صاحب ډېر ښه مولي صاحب دا پټکی دی والی، نن مې خو مې پټکی هم والی دی. نو پټکی یاره چې ستاسو مولیان پټکي نه وي، یاره ټوپۍ په سره وي، ګوره دا صادر په سره وي او تاسو دا په سره وي، دا پټکي ولې نه په سره وي. ګوره جي العمایم تیجان العرب دا د عربو تاجونه دي، لکه څنګه چې مومندو کې او په باجوړ کې د ملکانان او دا نوابان دا غټ خلک دا پکې پټکي وهي. نو څنګه چې د لنګ حیثیت دی نو که پټکي له دومره زور ورکوي نو پکې چېرته خو بیا لنګ ته هم واچوه که نه، لنګ په لنګ باندې خو تا ته ځان بدي ښکاره کېږي. کم سړی چې لنګ نشي استعمالولی او خلکو ته یې پټکی په سره کو پټکي خصوصي ثواب دی، دا په غلطه باندې دی. د دې ټولو کارونو تعلق دا د کلچر ثقافت د روایاتو سره دی، د دې د اسلام سره داسې قسمه څه تعلق نشته دی.